د شیخ صاحب متعلق بعض طالبان ما ته وایي د شیخ صاحب هم راته څه خبرې وکړه نو د شیخ صاحب په کال په منځ کې هم زه خپلو طالبانو ته د شیخ صاحب خبرې کوم او بیا هم بعضې طالبانو راته ویلي یاره موږ ته به مشر شیخ صاحب یو څو خبرې کړه وروڼه شیخ صاحب تاسو ته پته الحمدلله په داسې کور کې پیدا شو چې زما نیکه الحمدلله ډېر لوی عالم و زما والد صاحب عالم و اکثر کتابونه د فنونو والد صاحب سره ویلي دي باباجي سره ویلي دي او د 21 کالو په عمر کې زما ورور الحمدلله شیخ صاحب دا فارغ شوی د 21 کالو عمر کې فارغ شو درس یې شروع کړ او اوس هم یو کتاب کور کې پروت دی قطبي په هغې قطبي په سر پاڼه باندې شیخ صاحب چې کوم کتابونه لیکلي دي چې ما په ړومبي کال باندې کوم کتابونه لولولي دي نو په ړومبي کال باندې شیخ صاحب د 22 کال عمر او فارغ شو 21 کاله کې فارغ شو 18 کتاب شیخ صاحب په ړومبي کال په مدرسه کې ښودلي او هغه هم رسالې نه که څوک وایي زه به ورته وښیم په ړومبي کال باندې کاپي هم پاکستان نور الانوار هم پاکستان 18 کتابونه په ړومبي کال الحمدلله او بیا چوټیانو کې داسې چوټیانې نه تېرې شوې چې شیخ صاحب دې هسې تېرې کړې د نحوې دوره به یې کوله د میراثو دوره به کوله ټول عمر شیخ صاحب په درس و تدریس کې تېر کړی او د هغې وخت نه واله شیخ صاحب په منډه په درس و تدریس کې دلته درس حقانیه کې درس بیا پکې لاړ شي عمرې له روژه کې پکې هغې کې راشي د حج ورځو کې پکې حج کې راشي شیخ صاحب ټوله زندګي د منډې تړلی خو زه د وړې دورې طالبانو ته درس کې یو خبره کوم دا د زما ورور ناست دی په دې کې به انشاءالله زه کاذب نه یم صرف زه په فخر سره دا خبره کوم چې د دورې حدیث ټول کتابونه په یوازې سر باندې به تقي عثماني صاحب هم نه پړو کړی او زما مشر ورور د دورې حدیث ټول کتابونه په یوازې سر باندې خور دې تنګي مدرسه کې اخترابات کې مدرس و په یوازې سر باندې به ټول کتابونه شیخ صاحب ټول بیا څه بعضې مسایل داسې پیدا شو د هغې د وجې نه بیا شیخ صاحب ځان سره شیخ سلطان ثاقب صاحب هغه ځان سره بیا ملګری کړ نو الحمدلله په یوازې کس باندې د دورې کتابونه خول دا ډېره ګرانه ده قسم دی چې یو دس کې یم که درته دروغ به یم خان الله راته ګواه کوم هلته دستاربندي و نو چې راتلم نو مشر شیخ صاحب حسن جان مولي صاحب سره په ګاډي کې کېناستم نو چې هغه سره راتلم نو د شیخ صاحب خبرې پکې رالې حالانکې د مشر شیخ صاحب لور خو زما روندار ده انیس احمد دی مور ده نو هغه ما ته وایي موږ به د هغه علم ته حیران نو شیخ صاحب د شیخ صاحب نوم واخېسته هغې سره په هغه مشر شیخ صاحب په نامه نوم یې واخېسته ما ته وایي د دوی نوم یې واخېسته زه ته ما ته وایي حیران دا دومره کتابونه ما ته وایي دا په یوازې ما ته وایي څنګه ښایي نو ما د الله پاک شکریا ادا کړه ما ویل الحمدلله مونږ وایو که شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب هغه د احادیثو پی ایچ ډي ډاکټر دی خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې هغه زما ورور ته حیران دي چې زه ته حیران یم دا دومره کتابونه په یوازې څنګه ښایي هغې ورځو کې شیخ صاحب حقانیه کې درس نه کوو نو انورالحق مولي صاحب زما استاد و نو ما ته وایي شیخ صاحب نوم یې واخلي الله ورله ډېرې زیاتې ملکې ورکړلې سمیع الحق مو شیخ صاحب به شیخ صاحب ته ویې د شیخ صاحب درس په بعضې وخت کې په لسپیکر اورېده یو خولي لګولې وه ویړه مې وایي چې تا سره واپس طالبي شروع کړم نو الحمدلله زمونږ په کورنۍ د الله عظیم احسان د الله د شیخ صاحب د ژوند ورکړي خو زما د وړې دورې بعضې وخت کې طالبان ما ته وایي چې یاره موږ ته به په وطمانځو کې داخله میلو شي او که به میلو نه شي مخکې به هم څوک پرېږدي او که نه شیخ صاحب ناست یو ټکې درته وایم تاسو چې دلته وړه دوره وکړه د دې ځای کم طالبان الحمدلله تکله طالبان دي دا بېکاره طالبان نه دي دلته چې چا وړه دوره کړې ما ته پته تکله طالبان ښه قابل الحمدلله دغه یوسف مولي صاحب موږ سره ناست دی د ثانیې نه تاسو ته پته د ثانیې پرچې په عربۍ کې کړي رابعې په عربۍ کې اوس هم چې کوم دی ټول ممتاز ډیویژن دي پروس کال شپږمه درجه طالبان مدرسه کې ویلې وړې دورې دلته راغلي ښه قابلان طالبان الحمدلله تکمیل یې کړی موږ سره موجود دي نو انشاءالله العزیز تاسو به بالکل دا پروا نه کوئ او دا ګیله به هم انشاءالله ستاسو نه جوړېږي اوس هم ټول طالبان شیخ صاحب سره الحمدلله په وطمانځو کې دي کله سته طالبان حقانیت ته تللي دي هغه ما ته وایي ارمان چې موږ وطمانځو کې سبقونه ویلې ټول به دلته شیخ صاحب سره اوسه خوند دی کوو نو دا ګیله به که خیر ستاسو انشاءالله نه شیخ صاحب ناست د هغه په ډاډ درته خبره کوم ځکه بعضو طالبانو ما ته ویلي نو د هغه په ډاډ درته خبره کوم چې ستاسو د وړې دورې ټول طالبان انشاءالله سخت کال هم دلته وړه دوره تېره کړه انشاءالله کال به کوم ځای کې تاسو حساب سې لاسونه اوچت کړي انشاءالله د وطمانځو په مدرسه کې انشاءالله سخت کال کشر ورته ناست وی او زما مثال داسې د لختي په شان او د شیخ صاحب مثال داسې د سمندر په شان انشاءالله نو سخت کال د لختي نه به تاسو اوبه راغېستې کال نه به انشاءالله سمندر په غاړه باندې انشاءالله تاسو ناست انشاءالله